أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکی آیات کې الله تبارک وتعالی اجمالاً فرمایلی و چې انسان الله تبارک وتعالی د ځمکې د خلافت دپاره ولې منتخب کو. د انسان په منتخب کولو کې څه حکمتونه او څه مصلحتونه دي. فرشتو خو په هغه کې د یو کمزورۍ ذکر وکړو چې دی به فساد کوي، خونریزي به کوي، په ده کې د شر ماده موجوده ده، په ده کې غصه او غضب موجود دی، په ده کې سره نفس او خواهشات دي. الله پاک فرمایل چې تاسو ته پته نشته دا کومه خبره چې تاسو ته په انسان کې د کمزورۍ ښکاري او د کومې خبرې په وجه باندې چې تاسو ته ښکاري چې انسان د ځمکې د خلافت مستحق نه دی، دغه خبره خو د انسان کمال دی. دغه خبره کې د دغه په وجه باندې چې دی نو انسان د ځمکې د خلافت مستحق هم دی او د انسان عبادت د فرشتو په عبادت باندې داغه تفوق او داغه چې دینو درجه چوته ده. ځکه فرشته که بالفرض د الله تبارک وتعالی همیشه عبادت کوي، د الله پاک پاکی بیانوي، رکوع سجده کوي، داغه سره خو نفس او شیطان نشته دی، خواهشات نشته دی، هغه ته خو پدې کې سم مجاهده او تکلیف نشته دی. لیکن انسان چې الله تبارک وتعالی په د کې د شر ماده هم پیدا کړی ده، د سره خواهشات هم دي، لوږه تند هم ده، نور ضرورتونه هم دي او دا ټولو سره د مقابله کوي او بیا د الله تبارک وتعالی حکم پوره کوي. نو دا عبادت دا قسم چې دی نو الله تبارک وتعالی غوښتل او په ځمکه کې د دې دپاره مخلوق پیدا کول او دا قسم والا عبادت چې انسان مجاهده کوي د خواهشاتو د نفس او د شیطان داغي مقابله کوي او د الله تبارک وتعالی حکم پورا کوي. دا قسم عبادت هغه په آسمانونو کې په فرشتو کې موجود نه و. دیو جنا انسان ته په آخرت کې د فرشتو نه الله تبارک وتعالی اعلی مرتبه او مقام په دی وجه باندې ورکوي. فرشته که بالفرض چې دی نو هغه ته ټول عمر روژه ونیسي نو هغې ته خو په هغې کې څه تکلیف نشته، لیکن انسان که د سحر نه د ماښامه پورې روژه نیسي نو په هغې کې هغه تکلیف برداشت کوي، د هغه سره لوږه تنده لګېدلې ده. فرشتې خو نه وږي کېږي او نه تږي کېږي. دغسې چې دی نو هغه دغه د خواهشاتو او د شر د ماده د دې په وجه باندې د ځمکې د خلافت مستحق هم جوړیږي. ځکه چې خلیفه وي او په هغه کې دا ماده د شر نه وي موجوده، د هغه سره خواهشات نه وي، هغه ته لوږه تنده نه وي، نو هغه به د قوم چې دی د لوږې د تندې څه احساس وکړي. که چا چې دی نو چاته تکلیف ورسو د لوږې تندې نو هغه ته به څه پته لګي چې دا څومره لوی ظلم شوی دی، څومره چې دی نو هغه ډېر تکلیف چاته رسولی شوی دی. دا خبرې خو هغه څوک به محسوسولی شي چې هغه په خپله باندې چې دی نو دا هغه لوږه پیژني، هغه تنده پیژني، هغه چې دی د انسان آرام او تکلیف چې دی نو هغه پیژني، د خلکو آرام او تکلیف چې دی نو داسې څوک چې دی هغه د خلیفه کېدلو مستحق دی. الله تبارک وتعالی د انسان د اهلیت ښکاره کولو دپاره بیا چې دی نو هغه په دې آیات کې لږ وضاحت او تفصیل هم وفرمایو چې آدم علیه السلام ته چې دی نو هغه د دې ځمکې د څومره څیزونه دي د ټولو څیزونو نومونه وښودل.
یعنی صرف نمونه نه بلکې داغي خواص داغي فائدې، مثال په تور غرونه، غر خو داغي نوم شو او اوس پاغي کې چې دین هغه څومره معدنیات دي، داغو څه نمونه دي، کم کم قسمونه دي، داغو د راويستلو څه طریقې دي، داغو چې دین هغه مختلف معدنیات داغي څه فائدې دي، انسان په څه ضرورتونو کې هغه استعمالولی شي، په ځنګلونو کې کم مخلوق دی، کم حیوانات دي او کم چې دین هغه بوټي دي، کم ونې دي، داغي چې دین هغه څه نمونه دي، داغي څه فائدې دي، داغي څه خواص دي، هغه په څه ضرورت کې چې دین هغه پکارېدی شي، په سمندرونو کې څومره مخلوق دی، داغي چې دین هغه نمونه دغسې چې دین مختلف حیوانات، مختلف چې دین هغه میوې، بوټي، د استعمال سیزونه، لوښي، لرګي، د انسانانو قسمونه، داغو طبیعتونه، داغو سره څنګه معامله انسان کې چې دین هغه داغوی مختلف قومونه، داغو مختلف طبیعتونه، یعنی د دنیا د پاره چې دی هغه دنیا دا ضرورت دا ټولې خبرې چې دی نو دا الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام ته وښودلې او بیا چې دی نو هغه فرشتو ته دا خبرې دا څیزونه پیش کړل چې تاسو چې دی نو ووایئ د دې څیزونو نومونه یا د دې فائدې، د دې خاصیتونه هغه تاسو بیان کړئ. فرشتو په ډېر عاجزۍ سره خپل د لا علمه اظهار وکړو چې یا الله ته پاک ذات یې، مونږ ته خو د دې څیزونو د نومونو، د دې فایدو، د دې د خواصو پته نشته دی. البته هغه لږ علم چې تا مونږ ته راکړی دی څه نه څه علم خو الله تبارک وتعالی د دنیا د څیزونو هغو هم ورکړی دی، ځکه چې الله تبارک وتعالی په مختلفو کارونو باندې فرشتې مقرر کړي دي، بس د هغه خپلې شعبې په باره کې هغو ته پته شته دی. څوک بعضې فرشتې الله تبارک وتعالی په وریځ او بارانونو باندې مقرر کړي دي، بعضې فرشتې الله تبارک وتعالی د انسان په روح ویستلو باندې مقرر کړي دي، بعضې فرشتې د انسان په حفاظت، د خپل ډیوټۍ د خپل کار متعلق چې څه خبرې ضروریات دي هغه خو الله تبارک وتعالی هغو ته ښودلي دي، هغه ورته معلوم دي. لیکن د دنیا د دې ټولو څیزونو د هغې خواص، د هغې نفع اخیستل، فایدې اخیستل او خلکو د پاره چې دی نو د هغې چې دی هغه انتظامات کول د ځان د پاره، او یو خلیفه وي، یو حاکم وي، هغه بیا د ټول ملک د پاره، د خلکو د پاره په ملک کې څومره انتظامات وي، دا نو دا خو د دې دا تفصیلات چې دی هغه فرشتو ته معلوم نه و. بیا الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام ته وویل چې ته ورته چې دی نو هغه بیان کړه. آدم علیه السلام دا ټول تفصیل ورته بیان کړو چې دا څیزونه دي، د دې دا نوم دی، د دې چې دی نو دا خاصیت دی، د دې دا فایدې دي، دا بوټي دي، دا میوې دي، دا د انسان چې دی نو هغه ضرورتونه دي، دا لوږه ده، دا تنده ده، دا نهرونه، دا ټول چې دی نو هغه آدم علیه السلام ورته بیان کړو. نو بس فرشتو ته دا خبره واضحه شوه چې واقعي په دې ځمکه کې د خلافت اهل چې دی نو هغه انسان دی. انسان چې دی نو هغه په دې ځمکه کې چې الله تبارک وتعالی څومره څیزونه پیدا کړي دي دا د انسان دپاره پیدا کړي دي، ځکه انسان ته د دې ضرورت دی، انسان د دې نه فایدې اخیستی شي. نو هو الذي خلق لکم ما فی الارض جمیعا، په دې ځمکه کې چې هر څه دي د انسان دپاره دي، انسان د دې نه فایده اخیستلی شي. نو پدې کې د اوسېدو مستحق چې دی هغه هم انسان دی، پدې کې د خلافت مستحق هغه هم انسان دی. چې داسې څوک په دې باندې خلیفه او حاکم جوړ شي چې هغه فرشته وي، هغه د دې په دغه باندې درد باندې چې دی نو نه پوهېږي، هغه د دې په آرام او تکلیف باندې چې دی نو هغه نه پوهېږي، د دې په ضرورتونو باندې نه پوهېږي، د دې څیزونو نه چې دی نو هغه فائدې حاصلول او د ځان دپاره، د ټول ملک دپاره چې دی نو د دې نه هغه فائدې حاصلول د دې باندې هغه نه پوهېږي. نو کومه خبره چې هغه گویا کې فرشتو ته په انسان کې د کمزورۍ او د نقصان ښکاره کېده، هغه خبره د انسان چې دی هغه د کمال جوړه شوه. د هغې په وجه باندې چې دی نو هغه ګویا کې الله تبارک وتعالی دا وفرمیل چې دی د دې په وجه چې دا علم دی ورسره،
او دا علم د ده سره په دې وجه باندې دی چې دا کومه خبره تاسو ته کمزورۍ ښکاره دی چې په ده کې نفس دی، خواهشات دي، لوږه ده، تنده ده، خوراک دی، مال دی، محبت دی، دا د ده ضرورت دی. دغه یې زده کولی شي او د دې سره مقابله کول او په هغې کې د الله پاک حکم پوره کول، یا د دې څیزونو نه چې دی نو هغه د الله پاک د حکم مطابق چې دی نو هغه فایدې او جایزې فایدې د دې نه حاصلول دا انسان کولی شي. د انسان عبادت هغه د فرشتو د عبادت نه په دې وجه باندې قیمتي جوړیږي او انسان د ځمکې د خلافت دپاره، د ځمکې د اوسېدو دپاره مستحق په دې وجه باندې چې دی نو هغه جوړیږي. نو الله تبارک وتعالی انسان ته دا یو فوقیت تفوق ورکو د علم په وجه باندې چې الله تبارک وتعالی دته داسې علم ورکړی دی او په دې علم کې چې دی نو هغه یو اضافه ده. نو الله تبارک وتعالی دا خبرې چې دی هغه آدم علیه السلام ته کړی، اوس په قرآن او حدیث کې خو د دې ذکر نشته دی چې د آدم علیه السلام ته یا جدا ښودلی وي یا د فرشتو سره یو ځای ورته ښودلی وي. لیکن چې کله د فرشتو نه هم دا تپوس وکړو، ظاهره دا ده چې فرشتې به جدا ځای کې به ورته نه ښولي، فرشتو ته به هم دا وي چې کله آدم علیه السلام ته ښودلې فرشتې به هم هلته موجودې وي، لیکن آدم علیه السلام زده کړه. یا داسې څیزونه چې هغه د په دې وجه باندې زده کړه چې د انسان په طبیعت کې، د انسان په فطرت کې چې دی نو هغه د دې خبرو دغه موجود وو. د انسان فطرت دا دی، هغه لکه مثال په طور باندې چې دی نو هغه بطخ د هغې بچی د هغه په فطرت کې چې دی نو هغه په اوبو کې لامبو وهل دي، نو هغه د پیدایش نه د هغې زده وي، لکه الله پاک د هغه په فطرت کې ایښودی دی. د هغه سره معمولی چې دی نو هغه بس مدد کوله او هغه چې دی نو هغه دغه شي هغه فطرت دی. دغسې چې دی نو د دنیا د څیزونو د هغې استعمال دا د انسان ضرورت دی، د انسان فطرت دی. انسان کې د دې قسم خواهشات شته دی، هغه خواهشات چې هغې په وجه باندې فرشتو ته یو کمزوري ښکاره کېدله، هغه خبره چې دی هغه د انسان چې دی نو هغه د اهلیت او د قابلیت چې دی نو او د کمال سبب دی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې وعلم آدم الاسماء كلها، او خود الله تبارک وتعالی وعلم او خود آدم علیه السلام ته الاسماء كلها نمونه د ټولو څیزونو. ثم عرضهم على الملائکه، بیا وړاندې کړل دغه څیزونه ملائکو ته. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، پس ویل الله تبارک وتعالی او فرمایل انبئوني خبر راکئ ماته باسماء هؤلاء په نومونو د دغه دا څیزونه، صرف نومونه نه بلکې د دې څیزونه نومونه، د هغې فایدې، د هغې خاصیتونه، د هغې تفصیلات، د هغې تپوس یې ترې وکړو. ان کنتم صادقین، که یې تاسو رښتینی، یعنی که ستاسو دا خیال ټیک وي چې کم خیال تاسو کړی و چې د ځمکې د خلافت دپاره چې دی نو داسې مخلوق مستحق دی لکه د فرشتو په شان چې هغه بس، او انسان چې دی په هغه کې چونکې دا کمزوریانې دي نو هغه د ځمکې د خلافت دپاره څنګه الله تبارک وتعالی منتخب کوي، هغه مستحق نه جوړېږي، نه ښکارېږي. نو الله پاک فرشتو ته دا ویل فقال انبئوني باسماء هؤلاء، او د ځمکې د دې څیزونو، د دې نومونه، د دې خاصیتونه، د دې خبر ما ته راکړئ. قالوا سبحانك، فرشتو ته خو پته نه وه، هغو د دې جواب نشو ورکولی، دا تفصیلات هغو ته معلوم نه و. نو هغو ډېر په عاجزۍ سره دا اعتراف وکړو، وایي چې سبحانک، یا الله پاکی د تا لره، ته پاک ذات یې، لا علم لنا الا ما علمتنا، نشته علم موږ ته مگر دومره علم ما علمنا، لږ شته چې کوم الله تبارک وتعالی څه ذمهواریانې هغو له ورکړي دي، یا چې د کوم کار دپاره الله تبارک وتعالی هغو د پیدا کړي دي، د هغې متعلق چې کوم علم او پوهه هغو ته ورکړې ده، هغو علم کم دی.
انسان ته د علم په وجه باندې الله تبارک وتعالى په فرشتو باندې فوقیت ورکو، ځکه دته الله تبارک وتعالى د فرشتو نه زیات وسیع علم ورکړی دی او پاغي کې ایجادات هم دي، پاغي کې اجتهاد هم دی، د علم کې نور مزید اضافه ده. انک انت العلیم الحکیم، یقینا انت پوهه، انک انت العلیم الحکیم، یقینا انت پوهه په هر څه باندې، الحکیم او حکمت والی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، نو ویل الله تعالی اے آدم انبئهم باسمائهم، خبر ورکړه دي ته په نومونو د دې سیزونو، دا سیزونه دا وستور ته بیان کا. فلما انباهم باسمائهم، پس هر کله چې خبرې ورکو، انباهم خبرې ورکو هغوی ته باسمائهم په نومونو د دې سیزونو. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، نو ویل الله تبارک وتعالی او فرمایل چې آیا ما نو ویلی تاسو ته، الم اقل لكم، آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض، چې یقینا زه پوهېږم په پټو سیزونو د اسمانونو او د ځمکې. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، او زه پوهېږم په هغه څه باندې چې ښکاره کوئ تاسو او په هغه څه باندې چې پټوئ تاسو. په ښکاره او په پټو پټولو باندې الله تبارک وتعالی عالم دی. داسې رازونه او داسې چې دی نو پټې خبرې حکمتونه دا الله تبارک وتعالی ته زیږ وجنه چې الله تبارک وتعالی کوم کار کوي نو دا الله تبارک وتعالی باغی کې مصلحتونه کم حکمتونه وی، کله انسان ته یا یو بل مخلوق او فرشتو ته دا غي پته نه لګي، لیکن باغی کې دا الله تبارک وتعالی ډیر زیات حکمتونه وی. وعلم آدم الاسماء كلها، او اخذ آدم علیہ السلام ته الاسماء كلها، نمونه د ټولو سیزونو. ثم عرضهم، بیا وړاندې کړل دغه سیزونه. ثم عرضهم علی الملائکه، بیا وړاندې کړل دغه سیزونه ملائکو ته. فقال انبئوني، بس ویل خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء، په نومونو د دغه سیزونو، ان کنتم صادقین، کوي تاسو رښتینی. قالوا سبحانك، ویل ملائکو پاکی د تعالی را، لا علم لنا، نشته علم مونږ ته، الا ما علمتنا، مگر دومره چې تا پوهه راکړې ده او تا علم راکړی دی مونږ ته. انک انت العلیم الحکیم، یقینا ته پوهه په هر څیز او حکمت والی. قال یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء، ویل الله تعالی ای آدم علیہ السلام خبر ورکړه دی ته باسماء هؤلاء، په نومونو د دې سیزونو. فلما انباهم باسمائهم، پس هر کله چې خبرې ورکو هغوی ته باسمائهم، په نومونو د دغه سیزونو، دغه سیزونو هغه نومونه هم ورته آدم علیه السلام بیا بیان کړل او فایدې هم بیان کړل، خاصیتونه هم بیان کړل. قال، نو الله تبارک وتعالی او فرمایل، ویل الله تبارک وتعالی الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، آیا نو ویلی ما تاسو ته چې یقینا زه پوهېږم په پټو سیزونو د اسمانونو او د ځمکې. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، او زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو پټوئ.